السلام علیکم. ملک کې یو عجیبه کیفیت روان دی چې عوام ډیر په عذاب کې دي. د بجلی بحران دی، ډیر بیلونه تیز راغلي دي، ورپسې پټرولیم قیمتونه ډیر سیوا شو. خو دریم بحران را روان دی او د چینو دی. د چینو دا څه ډرامه ده. تاسو ته یاد دي یو 8 میاشتې مخکې چینی چې وو په 80-85 روپۍ باندې وو. په دې چینو کې دا شوګر میل والے چې دي دوی یو کاکټیل جوړ کړي او دوی یو ځای شوي او دوی خپل فیصلې د حکمرانانو یا د حکومت د پالیسیانو نه جدا کوي او دومره طاقتور دي چې په هغوی خپل فیصلې منواوي. هغوی ورته حکومت ته دا وایي چې موږ سره سیوایي چینی دي یو 8 میاشتې مخکې او دا موږ ایکسپورټ کوو، نو تاسو ته به حکومت ته به ډېرې ډالرې راشي. بیا حکومت دغه ته مجبوره کو چې کو تاسو دا نه کوئ نو چینی به ضایع شي. نو هغوی ولې اجازت ورکو او اسحاق او شهباز شریف په دې کې انوالو، ځکه چې د شریف فیملی خپل د چینو میلونه دي، د زرداری صاحب دي خپل چینو میلونه دي، جهانگیر ترین د خپل چینو میلونه دي. دغه کاروباریان خلک دسي چې یا دوی په خپله پیسې حملې کوي او یا د دوی حمایت یافته خلک چې پیسې حملې کوي. نو هغه پالیسیانې جوړوي د دوی د مفاداتو، د عوامو دپاره نه جوړوي. هغوی 2.5 لکه میټریک ټن چینی بهر ولیږل او چې دغه خبر مارکیټ ته شو نو ورو د قیمتونه سیوا شو، ځکه چې لا سیزن کرشنګ سیزن کې ډېر وخت دی او بحران دې حد ته راغی چې چینو قیمت د 80-85 نه 180-85 ته ورسېدو، ځینو ځایونو کې په 190 هم میلاویږي. نو بیا حکومت له هوش راغی. دوی په 2 طریقو پیسې ګټي، یو چې بهر ولیږي پیسې ګټي، یو چې بیا واپس راولیږي پیسې راوغواړي پیسې ګټي او جیبونه د عوامو تشیږي. نو ټریډینګ کارپوریشن د برازیل سفیر ته خط ولیږو چې زمونږ چینی په کار دي، مونږ له به چینی راکوي او د امپورټډ چینی چې ته راغواړې د هغه ریټ دی 220 روپۍ. نو 220 روپۍ چې راشي بیا په هغې څه خرچې مرچې د مارکیټ مافیا نوره ناسته ده، نو عوامو ته به دا 230-240 نه کم نه میلاویږي. خو دې کې یو بل د تشویش خبره ده. په نومبر دسمبر کې به بیا کرشنګ سیزن شروع شي. نو چې بیا سیزن شروع شي او خپل چینی راشي نو دوی خو یو پیره چینی 220-230 ته ورسول، نو بیا خپل هغه ارزان چینی به هم پته اقې ګران ریټ باندې خرڅوي. او دا یو څو خاندانونه، یو څو کاروباري ګروپونه دي چې دوی په سټاک ایکسچینج کې هم پیسې انویسټ دي، د دوی په چینو کې هم دي، د دوی په سیمټو کې هم دي او د دوی په دې پرایویټ بجلیګرو کې هم دي. دوی په هر طرف دي او بیا دوی خپل کسان یا خپل نمایندگان اسمبلو ته رسولي چې هغه د دوی د مفاداتو دپاره پالیسۍ جوړوي او د دوی د مفاداتو دپاره کار کوي، د عوامو دپاره نه کوي. نو د پټرول د بجلی نه پس د چینو کم بحران چې راځي هغه څه دغه نه، دا خود ساخته بحران دی. دا د حکومت او د دې بزنسمینانو د ګډ جوړ سره چې کم د خپل مفاداتو دپاره په اربونو روپیو ګټي، دا د هغې دی. او د غریب سړي د جیب وباسي. غریب سړی زه به څومره چینی والم، دړی به والم، کیلو به والمه، په هغې کې دی زمونږ نه دا پیسې راټولي او چې بیا په آخره کې وګورې په ټنونو چینی شي نو دا اربونو روپو ته ورسي چې د غریب سړي د جیب وباسي. دا بحران را روان دی او هر سیکټر کې یو بحران دی په پاکستان کې. الله دې رحم وکړي، ځکه چې د عوامو اواز هغې پورې مؤثر نه دی څو پورې چې دا یو ځای شوي نه دي. د پارټي بازۍ نه وتل پکار دي، صرف د خپل حقوقو او خپلو بچو د حقوقو حفاظت وکړي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کوم خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.